د هغې وي چې اوله که په مدینه منوره کې خپې بلخپې ګرځي نو واقع ده چې دا خو د جانان عاشق دی نو خلک به یې دوکه کړه ډېر معلومات دی لا وخت نه دی لا سور جنګ نه دی بیا به انشاءالله زه دا خوله سمه راسپړم موږ به د 25 کاله وړاندې د مولانا صاحب بیانونه دي او بیا تقریبا د 15 کاله خو دې قوم ته ډېر مخامخ دي او چې کله د سوشل میډیا د لهر شروع شوی نو بیا زما په خیال باندې د شک شبهې گنجایش ختم شوی دی چې موږ دې قوم ته وی چې دا خلک دا د وطن هم ټیک نه دي زمونږ د معیشت بربادیم بدوي کوي او زمونږ د مذهب د پارم نقصانی دي او د ملک عزیز پاکستان د پارم نقصانی دي نو موږ ته په جواب کې خلک وی چې مولا کرسۍ پسې شوی دی او دا به راته وی چې دا مولوي صاحب چې کوم دی د حکومت نه موږ لرې کړی دی او بار واکیلاړیم جوړ کړی دی نو دوی ته تکلیف دار لہذا دوی ځکه د تحریک انصاف مخالفت کوي بیا به خلکو ته په سترګو کې دا ورچوله چې ګورې نه عمران خان صاحب تللی دی او په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې پیدل عمرې ته ګرځېدلی دی نو مونږ خو پې مخکې نه مطمئن وو چې شیخ نه دی خو چونکې دا قوم خو زمونږ ساده دی هغې وي چې اوله که په مدینه منوره کې خپې بلخپې ګرځي نو واقع ده چې دا خو د جانان عاشق دی نو خلک به یې دوکه کړه دلته به چې دا غځی نه راغی نو په دویم ورځ به اسلام آباد کې جلسه وه د سړو نه به پکې زیاتې ښځې وي او د ښځو او د سړو په منځ کې به پکې دا دریم نمبر خلک وي جړاګان چې ورته موږ تاسو وایو وروره جلسه به پې مزینه کړې وه ته به موله روان وي خفه کېږو به نه زمونږ غوندې سې بعضې مزیدارې ګیرې به یې ساتلې وي هغې به هم ګیرې غوړې کړې وي ولې که چېرته مطلب دا دی چې سړی پکې یو چورلک تو شي راتو شي هغې به هم ورله راتلل او د ورځې نه به یې زیاته جلسه د شپې ډېره مزیداره وه نو د شپې خو چې څوک جلسې کوي خو تاسو ته پته را خو ډېر نیکان خلک وي نو لکه مطلب دا دی چې بیا به یو څو ورځې تېرې شوې نو وی به چې نه که نه سړي خو په بین الاقوام کې د ختم نبوت آواز اوچت که او یورپي دنیا ته پیغام ورکه وی چې یاره د ناموس رسالت په مسله کې ګورې موږ مسلمانانو خصوصا پاکستانی قوم ډېر سخت چې کوم دی په جذباتو کې راځي او تاسو موږ جذباتي کوئ موږ په دې خفه کېږو دا غځی نه چې به سړی صاحب راغی 2 ورځې به تېرې نه وي چې بیا به دلته داسې قانون پاس که یا د پاس کولو کوشش به کوو چې هغه به یکدم د شریعت نه خلاف و موږ به حیران شو خو زمون خو په یقین خو قوم غریب نه پوهېده چې اوس موږ څه وکړو دته څه ووایو بیا د هغې نه پس یو څو ورځې پس تللی و چېرته په جنرال اسمبلی کې تقریر کړی خلکو به وی خیال دی سړی په کمیس او پرتوک کې تللی دی هلکه مسلمانه کمیس او پرتوک خو یې په خپله واچو خو د قوم د بچو نه لوپټه او برقه او کمیس او پرتوک وویسته راشه په ډي چوک کې چې کومې ګډاګانې وشوې راشه چې زما ستا د پیغلو سره کم سلوکونه وشو هلته یا په لالچ کې او یا په غلط سوچ باندې د دې قوم پیغلې وګړېدې په لارو کوڅو کې د هغې چې کوم حشر شو او زما د وړوکې ماشوم بچي دماغ دې حد ته تیار کړی شو چې هغه ورځ موږ په عزتمندو ولیده چې زموږ د ملکي ادارو عزتمندو دامره بې عزتي په بین الاقوام کې وشوله چې د پاکستان په تاریخ کې چېرته د پاکستان یو ملک دشمن هم موږ سره دا کار نه دی کړی کوم چې موږ سره دې سړي وکړه او بیا د هغې نه علاوه اسمبلی کې چې هغه وخت د مسلم لیګ حکومت نو په پارلیمنټ باندې چړهایي وکړه په پارلیمنټ چړهایي دا د ملک د بغاوت مترادف ایکټ دی د هغې نه علاوه د پاکستان ریډیو باندې د پاسه ورغلل ریډ زون یې کراس کړل د هغې نه هټ کر عزتمندو زمونږ پولیس اهلکار هغې ته به د اوسپنې ډنډې ونیوې او داسې به وال لکه چا چې څوک په موټو کې ګیر کړي او زمونږ د وطن هلکان هغه به یې پې د پاسه غریبانان ګرځول او هغه هلکانو ته به په دغه ماحول کې یو داسې ماحول جوړ کړی و عزتمندو چې هغه ماحول خلک صرف او صرف د ګډا ماحول ورته ویلی شي یا یو نایټ کلب ورته ویلی شي یا ورته بل څه ویلی شي هغې هم په ځان نه پېدل هغې وی چې راشه ملک هم په دې طریقه هم ترقي وکړه او ملک هم په دې طریقه به هم ترقي وکړي چې یو طرف ته به د پیو نهر رواني او بل طرف ته به د شرابو نهر رواني او موږ به ورته په غاړو ناست یو پیغلې به ګډېږي
او وروره چې کومه دی بیا د بینې مافي شراب بس کمه بل طرف ته به د پیو جامعه بس کمه او ورته پته نه وه چې داسې وخت به راشي چې د دې غلطو پالیسو د وجې به ملک په دنیا کې دومره بدنام شي چې څوک به د قرض اعتماد نه کوي څوک به سره د کاروبار اعتماد نه کوي د مذهب په بنیاد به دنیا کې دومره شرمېږي په ایمان وایي یو سړی بدن نه بدن نه ډېر کمزور او ګناهګاري خو خپل عزت په کلي ولس کې چاته نه خرابوي چې څوک دا وایي چې د ده په کور کې پیغله ده او هغه داسې کوي یا وایي چې د ده په کلي کې یو داسې بدنامه خبره ده موږ به ډېر کمزوري وو خو دنیا ته د اسلام او د پاکستان یو نوم دی هغه د پاکستان اسلامي سټرکچر د اسلام آباد په چوکونو کې د پیغلو په ګډه دومره مجروح که چې دنیا زموږ نه اعتماد باسېده چې آیا دا مسلمانان هم دي که نه دي موږ په هر لحاظ ډېر خراب شو زموږ صوبه وه کله چې زموږ د ایم ګورنمنټو نو 8 ارب روپۍ قرضدارې وه بیا چې عوامي نشتل پارټي راله عزتمندو هغې 39 ارب روپۍ قرضدارې کړه او بیا چې د پی ټي آی مسلسل 2 حکومتونه رالل دې وخت کې موږ تقریبا 900 800 نه زیات دا ارب روپۍ چې کوم دی دا موږ قرضدار یو موږ ملک چې کوم وخت کې دوی چغې والې چې یاره نواز شریف دی او دا غل دی موږ هم وایو چې غل دی یاره خدای دې غر کې نواز شریف زرداري غل دی یاره هغه هم ای به غلزه زمونږ هم خو غلو کې هم فرق کېږي غلو کې هم فرق کېږي یو سړی به د 100 روپو غلی او یو سړی به د ارب روپو غلی نه په ایمان وایي دا د 100 روپو غل ته ښه دی که نه دی تا سره یو مزدور کار کوي او هغه کله کله هسې کور ته پاتې شوي ډوډۍ یوسي یا د نه یو پاتې شوي شي یوسي یا یو ګیلاس میلاس مات پروت یا یوسي نو خلک داسې چې چمپوشي پې کوي که زمړه خیر د خدمت کوي نو که دا مو کوي نو خیر دی لکه پوهېږه که نه خو چې یو سړی دی نه په ایمان وایي ټول اجره وتښتوي هسې خیر دی او ته بار دوی راته یاره وروره موږ به قرضې به نالو په ایمان وایي د قرضو باران یې رابانې وکړه که نه وایه که نه مسلمانانو ټکسونه به نالو لکه زه خو دا نه وایم چې ټکس به نه لګوم زه وایم ضرورت مطابق به زه ټکس لګوم ضرورت مطابق به زه قرض علم د ضرورت مطابق به زه بعضې پالیسۍ معیشي جوړم چې په هغې کې به ظاهري زما نقصاني خو قوم او ملک به چلوم دوی به څه وي دوی به وي وعدې مه کوه چې سر ته نشي رسولی دوی به وي موږ به 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو په ایمان وایي په سوونو زرګونو خلک د نوکرونو ویستل که نه دوی به وي موږ به چې کوم دی 50 لاک کورونه جوړو د انکروچمنټ په نوم باندې 50 لاک نه زیات بلډینګونه غورځول کوي نه غورځول دوی وي قرضونه به نالو لاړ شه زموږ په صوبه چې څومره قرض دی دومره په ملکونو باندې هم نشته او چې کومې مرکزي قرضونه راغشتي دي هغې ته خو زموږ خر چې کوم دی د 10,000 روپو دی او قرضدار یې د 25,000 روپو دی خر هم دومره قرضدار دی انسانان خو پرېږده کوم ماشومان چې لا نه دي پیدا هغه هم دوی د لاسه قرضدار یو تباه برباد ګراني ده زه هغه وخت هم د ګرانۍ خلاف وم زه نن هم د ګرانۍ خلاف یم نن بیا بین الاقوامي دنیا لګیا ده دله یو ځل سپورټ ورکوي زمونږ ټیک ټاک آباد او پر امن ملک یو ځل بیا په اور باندې لهولهان دی زمونږ فوج مري زما پولیس مري زما عوام مري عزتمندو دا هغه پالیسۍ دي او هغه سوچونه دي چې کوم دی خلکو دی وطن ته راوړي دي قدرمنو نو نه کروڑ نه نوکرۍ ورکړې نه 50 لاک کورونه ورکړل نه قرضې ایسارې کړې نه ټکسونه یې داسې ځای ته ورسول چې عزتمندو په ماچس هم ټکسونه لګېدلي دي او ملک اوس ته کنټرول کا څنګه کنټرول کا تا نه تپوس کومه ستا په کور کې یو چرسي پوډر ورور دی او کور دی هغه ته حواله کوه ته سعودي عرب ته لاړ چې زه پیسې به رالیږم لږه وخت دی به خیر او چې ته راځې او اجره هم دله خرڅه کړي او کور هم دله خرڅ کړي په موږ په داسې شي اوښتي یو لکه مسلمانه په کلي کې په ایسي پوډري چرسي باندې څوک باور نه کوي هغه له ولا که کور کې هم څوک د وړو پیسې ورکوي ورته پته ده که ورمې کړې اوس په چرس کې موږ بې وړو پرېږدي دا هغه خلک دي دوی د خپلو خواهشاتو دپاره هر څه کړي دي ډېر معلومات دی لا وخت نه دی لا سور جنګ نه دی بیا به انشاءالله زه دا خوله سمه راسپړم نن الحمدلله ملک یو څه نه څه بیلنس شو موږ دا نه وایو چې هغه حالاتو ته به لاړ شي خو انشاءالله د ډیپارټ نه بچ شو د خسارجاتو نه بچ شو خلک کم ځای ته ورسېدل د افغانستان کال نه کېږي جادات شوی دی نن یې پیسه زما استانه یو په 3 باندې اوچته ده هغوی لګیا دي کویلې راویستې هغې لګیا دي چاینا سره عزتمندو میګا پراجکټ یو برابر کړی او ګیسونه راوباسي لګیا دي په خپل معیشت یې فوکس دی دنیا به داسې وخت راشي دا زما خبره
یاد ساتي یو مولا ساده سوده جمعات راغلی په خبرو هم ډېر نه پوهېده دا خبره راته کړې وه نن ته افغانستان ته په 100 روپۍ تللی شي خو داسې وخت به راشي څنګه چې ته یورپ ته په 100 لکه باندې نه شي تللی انشاءالله داسې وخت به راشي چې افغانستان ته به بیا نه شي تللی دومره به د عمل وړاندې شي د هغې بنیادي وجه دا ده چې د هغې واګ او اقتدار او اختیار د کومو خلکو په لاس کې دی د جومات د مدرسې او د قرآن خلک دی موږ مسلمانان یو انشاءالله کرم انشاءالله کرم مخکې چې څه غلطۍ کړي دي خو آینده به صرف او صرف د جمعیت علماء اسلام په کتاب باندې مهر وای انشاءالله وای زمونږ ضمیر کې بدایي چې صرف موږ اوټران نه یو موږ د جمعیت علماء اسلام داسې دایان یو لکه تبلیغ ملګري چې ګش کې وځي او محله په محله خلکو ته وایي چې وروره خبره به کېږي دا عامې خبرې نه دي قدرمنو خلکو نه یو کور نه سنبالېږي دومره عظیم وطن سنبالول دا آسان کار نه دی دا به د داسې خلکو لاسو کې ورکول غواړي چې هغوی د خدای نه یریږي او انشاء